السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جی ډاکټر عافیه صدیق چې کومه وه د پاکستان او زمونږ د خپلو حکمرانانو ورکړه امریکې له جي د هغه سره چې کوم ظلمونه کېږي هغه خپل مور ته خط رالېږي وایي دا ظلمونه به خو یو پیر ختم شي. په اشعارو کې ورته وایي چې دا ظلمونه به خو یو پیر ختم شي. و شپږ اتیا کاله عقید دې ختم شو خو ته به د قرآن مجید پک دین او الله به تعالی ریایي درکړو. بله ورته وایي چې په قرآن مجید یې ورته په لار خور کړی دی په دې قرآن مجید باندې خپې کېږده نو ته به حاله د ډاکټر عافیه صدیق ورته وایي که زما مرۍ ته راشه پړی واچوي خو زه به چېرته په قرآن شریف باندې خپه کېنږدم. ډاکټر عافیه صدیق وایي یوه شپه چې ونیمه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي په خوب کې ولیدو او هغه ما چې هغه ته وکتل نو د هغه په سترګو کې اوښکې وې. دا ویډیو مکمل وګورئ د مولانا صاحب دا بیان واورئ او د نور ملګرو سره هم شیر کړئ. کلیپ کې ډاکټر عافیه صدیقی خبرې کړې دي د خپل مور سره او په هغې کې اشعار بیان کړي دي. اشعار یې په خپله باندې جوړ کړي دي او هغه اشعارو کې بار بار دا ویلي دي چې آخر د ظلم دغه باب خو به ختم شي، آخر هم د ظلم دا دروازه خو به بنده شي چې دا دی په ما باندې ظلم کوي او ما ته وایي چې رهایي درکو. په دا مخامخ قرآن پروت دی، بس خپل قدم را واخله په داسې انداز باندې وایي زما کپړې وباسي او ما ته وایي چې دا قرآن پروت دی. په دې قرآن د پاسه خپه کېده او د دې جیل نه بهر ته وځه نو رهایې. شپږ اتیا کاله قید دی ختم دی خو شرط دا دی چې په دې قرآن به خپه ږدې او د هغې نه پس به د جیل نه بهر کېږي. وایي زما لور ورته په داسې حال کې م وایي چې بدبختو راشئ زما دغې مرۍ ته د پنسې پړې واچوئ ما چې کوم دی اولی ما ختمه کړئ ما زه به ټوکړې ټوکړې شم مګر د الله قرآن باندې به زه خپه کېنهدم. د الله قرآن له ما په خپله سینه کې ځای ورکړی دی. مور بی فرمایي خپل لور را سره خبرې کولې وي ما ته وی چې خوب کې مې د دواړو جهانو سردار مبارک ولیده. د دواړو جهانو سردار مبارک مې خوب کې ولیده او وی چې ما ورته وکتل نو کریم آقا مبارک د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې وې. ما ورته وی یا رسول الله زما حالت باندې جاړې که زما په وجه باندې جاړې نو ګوره یا رسول الله ونه جاړې نور زه خوشحاله یم په خپل حالت باندې زه خو ډېر په استقامت باندې د ورځې شپې تېرومه که زما په وجه باندې جاړې نو ګورې زه د جیل سختۍ برداشت کولی شم خو ستاسو په سترګو کې ګورې اوښکې نه شم برداشت کولی د جیل تکلیفونه برداشت کولی شم ستاسو په سترګو مبارکو کې اوښکې نه شم برداشت کولی د دې ظالمانو درندګانو درندګي برداشت کولی شم خو که ستاسو سترګو مبارکو کې زما د وجې اوښکې وي نو یا رسول الله ګورې بیا دا نه شم برداشت کولی زه به ختمه شم زما حوصله به ختمه شي زه به چې کوم دی بیا نوره د حالاتو مقابله ونه کم. وی زما جانان مبارک راته وفرمایل چې لورې زه ستا په غم نه زه د خپل امت د وجې جاړم چې زما امت دومره بې حسه شو زما امت دومره بې وسه شو زما امت چې کوم دی دومره د بې حسۍ په کوی کې پرېوته د خپل یو مسلمان خور فریاد نشي اورېدی د خپل یو مسلمان لور غم نشي کولی ما له جړا چې راځي دا د خپل امت په حال باندې راځي زما امت دومره بې وسه ولې شو